شاہ عبدالقادر رحمه الله یو ډیر عجیب نکته لیکلې، وی الله وی چې او زما انسانانو، او مسلمانانو، او زما منونکو، یو څو ورځې به کله کله باطل بر سر اقتدار راځي، یو څو ورځې به باطل بر سر دی به ظلم کوي په حق باندې، علما به وجني، انبیاء به وجني، اولیاء به وجني. او دا اوس نه دی چې کراچۍ کې ابل ډاکټر عادل خان صاحب شهید مونږ وی دا د اوس نه ده، دا د حق او باطل معرکه خو د دې اسرائیلو چې دا نن یهودیان دي د دې د پلار او نیکه کیسې مشهورې دي. په یو ورځ باندې 45 انبیاء شهیدان کړي دي. دا نن یهودیان چې دي، دا اسرائیل چې ورته وي، زه نه وایم قرآن راوالی اوچت کوي، ستاسو دی بچو ویلی دي یقتلون انبیاءهم، مه یریږئ دا انبیاء دا علما خو وجني ځکه چې دا د انبیاءو په کرسۍ ناست دي، د عام خلک ولې نه وجني؟ د دې څه دشمني ده؟ څه ګناه وه د ډاکټر عادل خان صاحب، څه ګناه وه د شیخ حسن جان صاحب، څه ګناه وه د ډاکټر عبدالسمیع صاحب، څه ګناه وه د حبیب الله مختار صاحب، څه ګناه وه د شمس الدین شهید رحمه الله، څه ګناه وه د عبید الله چترالی رحمه الله، څه ګناه وه د عنایت الله شهید رحمه الله، څه ګناه وه د دې علماو، څه ګناه یې کړې وه؟ د شیخ سمیع الحق صاحب څه ګناه وه؟ کوم ځای کې پې د قتل مقدمې درج وې؟ کوم ځای کې د 302 او د 307 مقدمې پې درج وې؟ ها، یو مقدمه پې درج وه چې د یهودیانو په خېټه کې مروړ دی. د چا په خېټه کې؟ د یهودیانو. څنګه چې په هغه وخت کې مروړو انبیاء شهیدان کړیو، یو روایت کې راځي چې په یو ورځ باندې او یا انبیاء شهیدان کړي دي. سو او یا انبیاء، علما نه، اولیاء نه، اتقیاء نه، اغواس نه، ابدال نه، اقطاب نه، قطب الاقطاب نه، انبیاء علیہم الصلاة والتسلیمات. لیکن د حق دا شمع مړه شوه. جواب راکوي مه یریږئ، زه خبرې کوم د خدای بندګانو، تاسو او نه خو وایې که نه، په او نه ځوړندول نه کوي، په ویلو کوي، وایې که نه. مړه شوه، مړه به کي قیامته پورې دا فرعونیان چې دا دلته ناست دی او هغه فرعونیان چې په امریکا کې ناست دي، دا ټول که راجمع شي، قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله. الله وی د دې قرآن په شان قرآن نشي راوړی، دی مقابله نشي کولی، دی بخبل مقابله خی، خپل فرعونیت بخی، خپل ظلم بخی، خو الله وی دا به د دوی دپاره د قیامت نورم د عذاب د شدت سبب ګرځي. قیامت کې به انشاءالله الله خی. کله به خی؟ قیامت کې به څوک شاته نه ولاړ، بیا خی به الله انشاءالله العزیز. زمونږ واثق امید دی په خپل رب باندې. دلته خو به زما گردن کټ کې، زما بدن به ټوټې ټوټې کې، قیامت کې به چرته تختې. کم خوا به ځې؟ ځمکې نه به چرته ځې لاندې؟ حشر کې به نه ودرېږي؟ کم خوا به ځې؟ عالم خو به ټوټې ټوټې کې، د عالم په زړه کې به ستا د ټوپک مړدکی لاړ شي، په دماغو کې به ستا د مړدکي د ټوپک مړدکی یي. خدای به درته الله سړپ د دې شلیدلي بدن ودرئ چې دا دې ولې وجلی و، لږ راته ووایه. بیا به چرته ځې؟ بیا به دې لکونه تنخواګانې څه شوې؟ بیا به دې مراعات په کوم ځای کې؟ زما جبه به پرېږي نو حق به ختم شي. مړه دا حق خو د یزید په ظلم او د حسین رضی الله عنه په شهادت نه دی ختم شوی.
دا ظلم خدا احد په میدان کې د حمزه رضی الله تعالی عنہ په غوږ په شونډو په پوزه په زړه او په پختورګي کټ کولو نه دی ختم شوی دا خو د یمامې په شهیدانو نه دی ختم شوی دا خو د خبیب په شهادت نه دی ختم شوی الله وی دا به قیامت پورې ما دا شمع بله کړې ده د دې پتنګان به می د دې دشمنان به می خو سوچ دا کوه چې ته د دې شمع پتنګ یو که د دې شمع دشمن حضور علیہ السلام لا الله تسلی ورکړې ده افئن مت فهم الخالدون نی کفار مکو ظلم شروع نو حضور علیہ السلام ته الله فرمای خپګېږه م پیغمبره ولی ستاسو خیال لې چې ته به دنیا نه لاړ شي نو د ابو جهل به زمانه په دې دنیا کې پاتې شي سر دا ابی ابن خلف په دې دنیا کې دا عاص ابن وائل بدل تولی سر دی به مري نه ویلینا یرجعون بیا به ما ته ودرېږي الله وایي ما ته به ودرېږي څه جواب به د الله په دربار کې زما چې ما خپل شهادت په 1,000 روپۍ خرڅ کړو بله گواهی مې په 15,000 روپۍ خرڅه کړې وه د 2 روپو د دنیا په لالچ مې خرڅه کړې وه څه جواب به مې د الله په دربار کې دا نه ختمیږي الله وایي شمع ما بله کړې ده ما بله کړې الله وایي ډېرې پوکي ورکوي د دې پوکو والو ژبې به ختمې شي خو دا شمع به بلېدلی کله کم ځای پورې به کله الله وایي چې ما وغوښته او القارعة ما القارعه رالی الحاقة ما الحاقه رالی ذالک یوم الدین یوم الحساب یوم التغابن رالی باس بیا به دې باندې به خبره ختمیږي باطل ستا په سرکوبۍ به نه ختمیږي ستا په سرزنش به نه ختمیږي تاسو ونه لیدل بیا زمونږ د دې ملک د صوبې گورنر لګیاو یا علی نه کول وایې که نه ولې خاموش یې هلته کرونا نه تله هلته 6 فوټه فاصله وه هلته سینیټایزر و هلته ماسک و نو نو دا خو ریاست مدینه نه ده ریاست ایرانیه ده یا ریاست رافضیه ده یا ریاست شیعیه ده نور په دې موږ نه پوهېږو